چې جادونه څوک تېرېږي نو دا صورتونه دي په ځان بل چا له به نه دي تعویضونه او دې قصو مشو له به نه دي زه تاسو ته د دې علماو په اجازت باندې دا وظیفه درکوم وظیفه ټولو ته تاسو ټولو ته مې دا وظیفه درکړه طریقه به یې صحیح هغه چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې ماخوستن وده کېږئ او دا دواړه صورتونه به تلاوت کوئ او دا لاسونه به داسې جوړه کوئ او چوپ پې کوئ او بیا به د سر نه شروع شي او چې د بدن څومره حصې که ستا لاس راتي په هغې به دا لاس راکاږي نو په تا چا جادو کړی نو ختم به شي او که څوک در باندې د جادو اراده کوي نو جادو به در باندې اثر نه کوي دا پکې یو غټه پیدا شوه علیه صلات وسلام باندې سړي جادو کړی ولې د هغې نوم و لبید ابن اسلم دی په خپل هم جادوګر و لوڼه هم جادوګر وي د پیغمبر علیه السلام یو خادم ته یې وویل ما له د دې محمد صلی الله علیه وسلم د سر ویښته او دی چې په کومه ګمونځ باندې خپل ویښته جوړوي هغه راله راوړه هغه ورله راوړه او دې ظالم ته مشرکینو پیسې ورکړې نو هغه جادو وکړو 12 غوټې د پیغمبر اسلام ویښتو له ورکړې 11 غوټې او په هره یوه غوټه کې د ګمونځ هغه یو غاښ وردننه او بیا یې په خپل منظر چوپ کړو او بیا یې د کجورې دا پوستکی د هغې نه تاو کړو او بیا یې د بدنې نه بهر یو کویو بئر زروان مې ورته ویل د هغې په یخ کې یو ګټه پرته وه د هغې د لاندې هغه جادو کېښود دومره خطرناک جادو چې وایي دا اوبه داسې سرې شوې لکه مرخنۍ مرخنۍ پېژنې اوس نشته هلکان بیا نه پېژني د وینې په شان سرې شوې دا اوبه او نبي علیه صلات وسلام بدن به خوږېده دنیاوي خبرې به تېر کېدې او بیمار و خو اوس بیمارۍ پته نه لګېده ځکه چې عالم الغیب خو ونه دا ورته پته نه وه چې زما دې هلک زما نه دا ویښته یوړه دغه سړي را باندې جادو وکړو په دغه کوي کې یې ښودی ځکه د الله نبي ته خو د غیبو علم نه و نو ډېر وخت پس 5 میاشتې پس دا صورتونه نازل شي جبریل او میکایل علیهم السلام راغلل او خپل مین کې خبرې کولې دا یو دی بل ته وایي د خپل طرف ته ولاړ دی بل د سر طرف ته زموږ په دې دوست باندې څه چل شوی دا خو بیمار شوی څه بیماري ده جادو پې شوی دی چا کړی دی پلانې او د هغه لوڼو کړی په څه کې دی دغه ویښته او ګمنځ او د کجورې دغه خول پټه او بیا په هغه کوی کې لاندې پروت دی علاج څه دی چې دا راویښتې شي او دا صورتونه پرې ویلی شي نو دا به ختم شي پیغمبر علیه صلات وسلام عادي صاحب او مقداد صاحب ولېږل هغې هغه غوټه راویسته او عایشه به یې ته وویل زما بیماري الله تعالی ختمه کړه او بیا یې هغه کلاو کړې 11 غوټې او په دې دواړو صورتونو کې 11 آیتونه چې دا یې کلاو کړه پیغمبر علیه السلام ویل بدن مې داسې ازاد شو لکه چا چې په پړي باندې تړلی و نو واپړی یې رانه کلاو